سلیمان علیہ السلام مارغان راوغوښتل. یو مارغه پکې غیر حاضر و چې هغې ته هدهد وایي. حکم یې وکړو چې دا هدهد راشي نو ما ته ووایي چې زه د ده نه فرغ وسکم دا ولې غیر حاضر و. هدهد چې راغی ورته پیش ولې غیر حاضر وي؟ وی سید د یو داسې ښار خبر مې درته راوړی دی چې تا ته د هغې ښار پته نشته. د هغې ښار نوم دی شهر سبا او د هغې بادشاه د ښځه بلقیس نوم دی او د هغه بلقیس لاندې 12 جنگي جرنیلان دي او هر جنگي جرنیل لاندې 100,000 جنگي فوج دی او دا یې لاسه کې چا په کم تخت ناست دی ولها عرش عظیم هغې دپاره یو عظیم تخت دی په هغې ناست دی یو حکومت کوي. سلیمان علیه السلام ورته وفرمایل چې دا خو تا لویه نیکي وکړه او لوی خبر دې راوړو. ښه ده نو دې بلقیس ته زما یو پیغام یوسه. نو سلیمان علیه السلام پیغام څه ورلیږي؟ دا ورته نه لیږي چې ته ما سره فوجي معاهده وکړه یا ته ما له فلانی شی راواستوه، نه. ورته لیکي خط ورته لیکي چې انه من سلیمان بسم الله الرحمن الرحیم الله تعالو علی واتونی مسلمین. انه من سلیمان دا خط د سلیمان د طرف نه دی. بسم الله الرحمن الرحیم الله تعالو علی او بالخیر ته به ما باندې قوت آزمایی نه کوې، ته به په خپل جنگي جرنیلانو او جنگي فوج باندې ناز نه کوې. واتونی مسلمین راشه او مسلمانه شه. داریک حکم ورته کوي چې راشه او مسلمانه شه. دا خط به وړي څوک؟ مسلمان قوم چې ایمان پکې وي هغې ته د ډاکخانو ضرورت هم نه وي، د چیټي رسان ضرورت هم نه وي. دا خط د هدهد مارغه ووایي چې زه به یوس غاړه کې خط واچولو والوتو. چې والوتو دا چې کوم محل کې پرته وه پاس په روشندان ورننوتو دا خط یې د بلقیس په سینه باندې کېږو. چې راپاڅېده او خط یې پړاو کو. حیرانه شوه چې دا خط راوړو چا دې ځای ته چې یې کته مارغه ناست و پاس په هغه روشندان کې. خو چې هغې پوه شو چې دې خط ولیدو نو هتې والوتو ولاړ. دې فورا د کابینې میټینګ راوغوښتو. میټینګ یې راوغوښتو ویل دا خط وګورئ. جرنیلانو ویلې چې بس ورځو پې. هغې نه د دې خط 2 صورته دي. یو صورت یې دا دی چې دا سړی که پیغمبر وي نو دا به بغیر د اسلام راوړو نه په بل شي نه راضي کي او که دنیایي بادشاهي زمونږ په شان نو څه تحفې او ډالۍ به ورولېږو بس پخپله به چپ شي. جواب راغی چې د بلقیس وفد را روان دی او تحفې او ډالۍ ورسره دي. سلیمان علیه السلام استقبال د پاره په یو سایډ پیریانو درولي او په بل سایډ دیوانو درولي او ځمکه یې وله فرش کړې وه داسې چې لرې نه ښکارېده چې دې کې اوبه دي. هغه خلکو چې تحفې او ډالۍ راوړې و د سلیمان علیه السلام د انتظام یې وکتو نو هغې تحفې پټې کړې. سلیمان علیه السلام سره یې خبرې وکړې. سلیمان علیه السلام ورته وفرمایل چې تاسو چې څه راوړي دي دا واپس یوسئ. ما چې ورته څه ویلي دي هغه کار به کوي چې واتونی مسلمین راشه او مسلمانه شه. واپس چې جواب بلقیس ته لاړو هغې وی چې زه پخپله ورځم نو پخپله ورته را روانه شو. چې را روانه شوه او د سلیمان علیه السلام دا دور یې وکتو نو ده په خپل تخت ورته ځای پرېښو ځان سره یې کېنوله. نو دا پوه شو چې دا پیغمبر دی بغیر د اسلام نه په بل شي نه راضي کېږي. نو الله پاک وایي چې دغه وخت کې بلقیس وایي قالت رب انی ظلمت نفسی. ای خدایا ما په خپل ځان چې دومره موده د ستورو د نور عبادت کړی او ما په ځان ظلم کړی دی. رب انی ظلمت نفسی. یا الله ستانه سوا چې ما د غیر الله عبادت کړی دی نو ما په ځان ظلم کړی دی. واسلمت مع سلیمان. خدای اوس په دې سلیمان علیه السلام زه ایمان راوړم. خو بیا ورسره څه وایي
ورسره وایي چې لله رب